والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. مخکې موضوع دا روانه وه، داسې کومې نښې دي چې انسان کې موجود شي نه د هغې نه پته لګي چې د ده په ایمان کې کمزوري ده. نن انشاءالله یو بله علامه ذکر کو چې هغه هم د قرآن او د حدیث د دلایلو نه معلومیږي چې دا نښه په چا کې پکې وي، دلیل وي په دې خبره چې د دې انسان کمزوری دی، ایمان د دې انسان کمزوری. هغه کم یو نښه ده؟ اذی المؤمن والمؤمنه. د کم چا د لاس نه یا د خولې نه چې بل مؤمن یا مؤمن ته تکلیف رسیږي، دا خبره دلیل دی په دې خبره باندې چې ستا ایمان ډیر کمزوری. کته رشته قوي ایمان والاوي او زیاتی ایمان والاوي او پتا کې سم ایمان پکې وي، ستا د جبې ستا د لاس نه ببل مؤمن ته تکلیف نه رسېږي. خو کله چې ستا د جبې او د لاس نه بل مؤمن ته تکلیف رسي، که سړی وي که ښځه وي، ته په دې خبره به پوه شه چې ستا په ایمان کې ډیره کمی او ډیره کمزوري راغلی ده. مؤمنان خو الله په قرآن کې رسی فرمایلی دي چې انما المؤمنون اخوه. دا مؤمنان خو ورونه دي خپل منځ کې، هر مؤمن د هر مؤمن ورور دی او هر مؤمنه د هر مؤمن خور ده. دا ایمانی ورورولي او خورولي د دې تقاضا داوه چې ستا د لاس نه او ستا د ژبې نه به چرته مؤمن ته تکلیف نه رسي. په یو حدیث صحیحه کې راغلی د الله نبی رسي فرمایي مؤمن خو د مؤمن ورور دی، نه به بے مدد پریدي، نه به شرمای، نه به بی عزت کوي. په یو حدیث کې داسې عجیبه غونته کلمه راغلی ده، د عائشه حدیث ته رضی الله تعالی عنها چې د الله نبی داسې فرمایي ان اربع الربا استحلال عرض المؤمن. سود خاصم ډیره لوی ګناه ده، سود غټه ګناه ده په ګناهونو کې، او غټه ګناه څخه ده په یو حدیث کې داسې راغلی د الله نبی فرمایي یو روپۍ چې څوک د سود وخوري دا سخته ده، د شپږ دیشتو زنا کولو نه د دې خطر او د دې سزا ډیره سخته. او په بل یو روایت کې رسې راځي د الله نبی رسې فرمایي سود صد پاسه یا او یا حصے دی یا صد پاسه او یا حصے یا درې او یا په یو روایت کې راځي د عبد الله ابن مسعود. سود یعنی قسمونه دي، درجی دي په دې سود کې. خدای الله نبی رسې فرمایي ایسرها د ټولو نه معمولی سودداري یعنی دومره خطرناک ګناه ده اين کې هر رجل امه نعوذ بالله چې څوک د خپل ابي سره واده وکي او نکاح وسوي. خدا سودونه چې سره پاسه او یادي دی سودونو کې معمولی سود خودم را دی، معمولی سود لکه انسان چې نعوذ بالله د خپل ابي سره واده وکي، دا خو معمولی سود دی. بګ خلوی سود څنګه کم یو دی، خطرناک سود کم یو دی. د الله نبی رسې فرمایي ان اربع الربا استحلال عرض المؤمن یا مسلم. د ټولو نه خطرناک سود دا دی لا څوک چې د مسلمان
بیزتی کوي یا هغه ته تکلیف رسي یا د هغه بیزتی ته حلال وي دا د دې ټولو نه خطرناک سود دی. دا خبره وړه ګناه نه ده، دا داسې یو ګناه ده په حدیث عائشې کې راغلی او په نورو حدیثو کې راغلی چې د الله نبی فرمایي چې کله د قیامت ورځ راشي 3 دیوانه او 3 رجسټرې به لګېدلې وي، 3 دفترې به یو به داسې دفتر وي چې هغې دفتر کې چې د چا ګناه وه هغه الله د سره معاف کوي نه، هغه د شرک د ګناه ده. دا خبره خو الله په قرآن کې کړې ده. الله فرمایي ان الله لا یغفر ان یشرک به، شرک خو الله د سره معاف کوي نه. خو دویم قسم داسې یو دفتر دی د الله نبی رسي فرمایي داسې یو رجسټر به په هغه کې به ستا هغه ګناهونه وي چې لا یعبأ به، چې رب العالمین د هغې څه پروا نه کوي. څنګه په هغه حدیث کې د عایشې رسې راغلي من ترک صوم او صلاة، کېدای شي فرضي روژه به کله پرېښودې وي، کله به فرضي مونځ هم پرېښودی وي، خو الله د دې رجسټر او د دې څه پروا نه کوي، منه معاف کوي دی. وایي به الله وایي زه د دې څه بس معاف کوم یې زما خوښه ده، دې کې چا کار نشته دی. خو درېیمه داسې رجسټر دی، داسې یو دفتر دی، داسې یو دیوان دی چې هغې کې الله نه وړه خبره پرېږدي او نه غټه، مګر د هغې جزا او د هغې سزا به خامخا درکوي. هغه څه ده تا چې د مسلمان ته تکلیف رسولی، د هغه عزت ته، د هغه مال ته، هر قسم تکلیف دی چې مسلمان ته رسولی، دا خبره یاد وساته. دا داسې رجسټر دی چې د دې به خامخا د وړې او د غټې خبرې به تپوس کېږي او سزا به ملاویږي. اول خو به داسې وي چې ستا نه به د دې په بدل کې هغه نیکۍ غواړي. تا زما په دنیا کې غیبت کړی دی، د دې غیبت بدله دا راکړه چې دا پلانکې روژه چې د نیولې وه مونځ چې دی دا ثواب یې ماله راکړه. او که دا نیکۍ دې ټولې ختمې شي او بل طرف ته تا خلکو سره ډېر د خلکو ته ډېر تکلیفونه رسولي دي، نو بیا به د هغه چې کم سزاګانې د ګناهونه وي هغه به ستا په دې سر د پاسه انبار شي. ولې مؤمن مسلمان ته څنګه تکلیف رسوي. قتاده رحمه الله به ویلي ایاک و اذی المؤمن، ای انسانه هر مسلمانه د مسلمان د تکلیف نه ځان اوسات. مسلمان له تکلیف مه ورکه، مؤمن ته تکلیف مه ورکه. ولې فإن الله يحوته ويغضب له. یاد ساته مؤمن داسې یو انسان دی، داسې یو مخلوق دی چې د دې مؤمن د وجې نه د ده په تکلیف باندې رب العالمین خفه کیږي. الله وایي زه په دې خفه کېږم، ده ته د ماله په دې خبره ډېر غصه راځي، ماله په دې باندې ډېر قهر راځي چې زما بنده مؤمن ته ته څنګه تکلیف ورسوې، څنګه د ده عزت ته، د ده مال ته، یا په ژبه یا په لاس څنګه تکلیف ورسوې. او بیا یې د آیات ولوستو. د آیات کې الله څه وایي والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، هغه خلق چې تکلیف ورکوي الله وایي مؤمنانو سړو ته یا مؤمنانو ښځو ته بغیر مکتسبو، هغې څه نه کړي، هغې یو غلطي نه کړي، یو ګناه یې داسې نه کړي چې هغه له یا سزا ورکړي یا یې وله دورې ورکړي، هېڅ غلطي د هغه نه ده شوې، او ته هسې هغه له کله څپېړه ورکړې، کله په بل ته تکلیف ورکړې، کله غیبت، کله پې بدنامه لګې. الله فرمایي فقد احتملوا بهتانا، تا یو بدنامه اوچته کړه، و اسما مبینا، او ګناه دې وکړه، او داسې ګناه دې وکړه چې ښکاره ګناه دې وکړه. یو صحیح حدیث کې راغلی دی د عبدالله ابن عمر روایت دی، د الله نبی دا کومه موضوع چې روانه ده د دې سره ډېر عجیبه لګېږي. د الله نبی یو ځل منبر ته بره وخوته،
او په چوت आवाज باندې دا خبره وکړه، په چوت आवाज. پنادا بصوت رفیع صعد المنبر، منبر ته وخوته او خلکو ته ټول ناسته او د الله نبی په چوت आवाज باندې ویلې سی ویلې یا معاشر من اسلم بلسانه ولم تؤمن قلوبهم. اے هغه خلکو چې په جبه باندې ستاسو اسلام شتا او په زړه کې د ایمان نشتا، لږه خبره واوره لږ. داسې خلک هم په دنیا کې شتا چې هغه ته به د ژبې مسلمان وي خو د زړه په لحاظ سره هغه مؤمن نشي کېدی. هغه څوک دی چې هغه د ژبې په لحاظ مسلمان دی؟ هغه دا دی چې یو څو خبرې واوره. یو، لا تؤذوا المسلمین لا تؤذوا المؤمنین، مؤمن ته تکلیف مه ورکوه. د چا د لاسه چې مؤمن ته تکلیف ورسېدو دا به دته د ده په باره کې به داسې د ژبې مسلمان دی، د ده په زړه کې ایمان نشته، د ده ایمان بیخي کمزوری شوی دی، بس د ده ایمان اخري درجې ته رسېدی. یو به دا کار نه کوي، چرته به مؤمن ته تکلیف نه ورکوي، مسلمان ته به چرته تکلیف نه ورکوي، او که د لاسه دې ورکړی شو یا د ژبې نه، ته د ژبې مسلمان یې، ستا په زړه کې ایمان او اسلام نشته. دویمه خبره، ولا تعیروهم، اے مؤمنانو یو بل مؤمن له به چرته پیغور نه ورکړي. مؤمنې ته ځان ته مؤمن وي، ستا د خولې نه چرته بل مؤمن ته پیغور ونه خیږي. او لکه دا په دې معاشره کې په دې ژوند کې نن سبا دا خبره د چا د خولې نه چې د بل مؤمن ته پیغور وخیږي چې یاره ما ته دا خبره کې ته پلانکیه کار دی، خپل وګوره او دا وګوره او دا، یا ولا په غریبۍ او یا ولا په یو کم یو عزت یو شی باندې پیغور ورکې، دام دلیل دی د دې خبرې چې ته د ژبې مسلمان یې، ستا په زړه کې ایمان نه وي. که ستا په زړه کې ایمان وي، ستا د لاسه به مسلمان ته تکلیف نه رسېدی. او درېیمه خبره واوره، ولا تتبعوا عوراتهم، د مؤمنانو په عورتونو پسې مور پسې کېږه. مؤمن انسان دی، غلطي به تې خامخا کی، د هغه دا پټ حالات تا پکې پټ یو عیب ولیدو، تا ولی یو عورت معنا صحیح داسې یو خبره دې پکې ولیده چې د هغې په ښکارولو هغه خفه کېږي. تا له پکار دی چې ده پسې ګرځه مه، هر وخت کې دا ګوره مه چې دی کمې کمې غلطیانې کېدی. که د مسلمان په عوراتو پسې ګرځې، ته د ژبې مسلمانې، ستا په زړه کې ایمان نشته دی، ځکه دا کار کوي. او د الله نبی او ډېره عجیبه خبره کوي، مه ورپسې کېږه د مسلمان په عوراتو پسې. که ته د مؤمن په عوراتو پسې ورپسې کېږي، الله به ستا د عورتونه د عیب به دی، الله د عیبونه به دی الله راښکاره کوي. او دا خبره یاد ساته، الله خفه کېږي په مؤمن باندې، نو ستا به داسې عیبونه، ته به د کور په منځ کې ناست یې، د الله نبي فرمایي والله به دې په شرم وشرموي لږ. ځکه الله تعالی چې په چا پسې ورپسې شي، د چا د عورتونو تتبع الله وکړي، والله یو خپل کوټه کې او په خپله کور کې به ناست یې او په شرم به وشرمېږي لږ. دا به یاد ساتي، دا درې کارونه چې په کم مسلمان کې وي، دا به د ژبې مسلمان شماري، د ده په زړه کې ایمان نشته، د ده په زړه کې مسلماني نشته. دا حدیث چې عبدالله ابن عمر بیاناو، کعبې ته داسې مخامخ ولاړ دی عبدالله ابن عمر، او کعبې ته وایي ما اعظم حرمتک، کعبې ستا ګولې ډېر قدر دی. دا والله د کعبې ډېر قدر دی. په دې مخ د ځمکه باندې د ټولو نه اول کور چې د الله د بندګۍ دپاره جوړ شوی دی، هغه کور دی چې کوم په بکه او مکه مبارکه کې دی. خدا یو ټکی واوره، د کعبې د ورانه عزت نه د مؤمن عزت زیات. یو سړی راولګي مثلا کعبې پسې خبرې کوي، د کعبې غیبت کوي، یا کعبې باندې الزامات لګوي، یا د توره یا دغه راوالي تذکره راوالي او دا کعبه ورانوي، دام ګناه ده، داسې نه ده چې دا ګناه نه ده.
د دې د لاسه خو الله تعالی اصحاب الفیل په دنیا کې پکانو باندې وشتري او الله هلاک کړي. خدا خبر واوره چې والله د دې کعبین د مؤمن او د مسلمان عزت او احترام ډیر زیات دی لګ. او دا خبره یوازې د عبد الله ابن عمر خبره نه ده، دا خبره ده مرفوع حدیث د محمد رسول الله نم نقل لګ. ابن ماجه کې حدیث ته د الله نبی فرمای کعبه ته مبارک وای کعبه ما اعظم حرمتک ستا عزت خو ډیر زیات وما اطيب ريحك استادا بویم ډیر مزیدار دی. خدای الله نبی قسم خوري زما دی په هغه ذات قسم وي چې د چا په لاس کې زما روح ده والله د مؤمن عزت او د مؤمن قدر او د مؤمن احترام کعبه ستانه زیات دی لګ. مؤمن وروره ته به چرته په کعبه پسې خبرې وکې یا به ته چرته کعبې ته ردې بدې ووې نشي ویلی که ستا په دې زړه کې معمولي غوندې میمانې. او دا خبر یاد وساته په کعبې رب العالمین دومره نه خفه کېږي لکه چې په مؤمن څومره خفه کېږي لګ. د دې د وجې نه د الله نبي داسې فرمایي محمد صلی الله علیه وسلم ایمان د الله نبی فرمایي الایمان بضع و70 شعبه. ایمان څه د پاسه او یا حصې دی، دا خبر یاد وساته. خو اوس د ایمان څه د پاسه او یا حصې دی د ټولو نه افضلها قول لا اله الا الله. دا خېچوته حصه ده، دا خبره صحیح ده چې د ایمان د ټولو نه غوره حصه څه ده د لا اله الا الله ویل. خدای الله نبی رسول فرمایي وعدناها د ایمان معمولی حصہ دادا اماتت الاذى عن الطريق. کته ځان ته مؤمن وي هغه شی د لارې نه لري که چې کوم شی مؤمن ته تکلیف رسي. مؤمن ته چې کوم شی تکلیف رسي دا به کته ځان ته مؤمن وي. زمونږ په دې عرب کې رسي یو مسله ده، زمونږ په دې عرب کې دا یو عادت دی، زمونږ د مسلمانانو خوی او خبره دا جوړه شوې ده چې خیر دی مونځ او دس کرته کوا که ستا د لاس او د ژبې نه مؤمن ته تکلیف رسیږي ته به بیا مؤمنې، ته مؤمن بیا نه، ته به ځان ته ستا ژبه غلطه استعمالیږي د مؤمن په خلاف باندې ته ځان ته څنګه مؤمن وی لګ. منګه داسې کار کړی دی چې دا معاشرات نه دي دام په دغه کې نه دي راوستي وروره، دام په ایمان کې لا نه دي راوستي. زمونږ سوچ دا دی چې ایمان صرف مونځ ته وایي، روجې ته وایي او د الله نبی رسې وایي چې نه دا معاشرات چې دي د بل چا سره ښه ژوند تېرول، بل چا ته تکلیف نه ورکول، دا د ایمان حصه ده. په یو صحیح حدیث کې رسې راغلي د الله نبی 3 ځل قسم خوري څه وایي والله لا يؤمن احدكم والله لا يؤمن احدكم. د الله په ذات مې دی الله نبی وایي قسم مې وی دی الله په ذات باندې دا سړی مؤمن نه دی، دا انسان مؤمن نه دی، دا انسان مؤمن نه دی څوک من لا یأمن جاره بوائقه. ستا ګاونډي مؤمن دی، ستا د تکلیف نه په امن نه نو ځان ته چې مؤمن ونه وی لګ. مؤمن دا ګاونډي دی ته په هره طریقه چې تکلیف ورکې، په هره طریقه چې ورکې. تا هغه د الله نبی رسې فرمایي مؤمن خو مؤمن نه خفه کوي، ګاونډي خو په دې قرآن کې الله فرمایي د دې ګاونډي والجار ذی القربا والجار ذی ګاونډي کده نږدې وي او که ګاونډي دې لري وي د خیال وساته. خو کته خیال نه ساتي او ته هغه ته تکلیف ورکې په هره طریقه چې تکلیف ورکې د الله نبی فرمایي قسم په الله کدا انسان مؤمن وي ستا د لاسه چې هر چا ته تکلیف رسیږي. فضیل یو خبره کوي ډېره عجیبه خبره کوي او ډېره د زمشري ته نقل کړی. فضیل وایي مؤمنه ستا د لاسه خو مناسب نه دي چې خنزیر ته ستا د لاسه تکلیف ورسیږي، ستا د لاسه خو مناسب نه دي چې خر ته ستا د لاسه تکلیف ورسیږي. فکیف بالمؤمن مؤمن ستا د لاسه چې مؤمن ته تکلیف رسیږي ته به بیا څه کې. بخاری کې دا حدیث ته ډېر سپیره دا د الله په مخلوق کې یو مخلوق دی خو
حرام مخلوق دی، حلال نه دی لګ. او داسې مخلوق دی چې دله دا په کور کې چې ته ساتې، د الله نبی رسې فرمایي دا چې ته په کور کې ساتې ستا کور ته به ملایک نه راځي لګ. او دا یې ویلي دي که دا سپی ستا په لوښي کې خوله ووایي، د الله نبی فرمایي دا به اووه ځل اینځي یا اووم ځل به یا اول ځل به دا په خاورو اینځي، د دې نه په غیر دا لوښی دومره نجس دی، دومره ګنده دی لګ. خو چې چا ورسره ښه کړي دي، چې چا ورسره ښه کړي څومره، د الله نبی فرمایي سړی راغی په یو لار را روانو او تږی شوی، او دا سړی چې و نو د تندې د لاسه ډېر تکلیف ورته رسېدلی و، په کوهي باندې راغی، بس کوهي ته ورښکته شو، ځان له اوبو وڅکلې، چې بره راوخوته، بره په کوهي د پاسه یو سپی دی چې هغه د تندې د لاسه خپله ژبه را ایستلې ده. دې سړي یو سوچ وکړو ما ته چې کم تکلیف و هغه خو ده ته هم دی. هغه سړی دا خپله کوهي ته بېرته کوز شو او خپله رې پڼه کې وله اوبه راوخېجولې او په هغه یې وڅکلې. داسې حدیث په باره د یو بغیې او بدکارې ښځې په باره کې راغلی دی. بې حیا ښځه وه چې څه ګناهونه یې هغه د بې حیایي هغې کړی و، خو بس یو سپي سره یې داسې ښه معامله وکړه، بد یې ورسره ونه کړه، تکلیف یې ورته نه ورسه. دا د الله مخلوق دی، دا د رب العالمین مخلوق دی. والله خالق په خپل مخلوق خفه کېږي، خو په مخلوق کې چې کم مؤمن وي ګورې په هغه ډېر زیات خفه کېږي. صحیح حدیث د ابوهریره کې حدیث قدسی دی، د الله نبی فرمایي الله فرمایي لک څه وایي؟ من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب. الله وایي زما یو نیک عمله بنده دی، مؤمن دی او په مؤمن کې نیک عمله بنده دی. هر مؤمن باندې الله خفه کېږي، په هر مؤمن الله خفه کېږي، خو په دې کې په دې نیکانو مؤمنانو ته چې ته تکلیف ورکې، الله داسې وایي زما جنگ ته، زما د سره اعلان جنگ دی، تا سره به زه جنګېږم. لږ دوه ګناهونه رسېدي ورونو چې الله په دې قرآن او حدیثو کې د هغې مبارک رسوي دي. سود کو کې د سود نه که نه قلاریږي. الله فرمایي فأذنوا بحرب من الله، زما د جنگ اعلان واوره، زما جنگ ته تیار شه، د الله او د رسول جنگ. او دویم که مؤمنانو کې نیک عمل خلقو ته تکلیف رسې، خبرې پسې کې تکلیف ورکې، غیبت کې، تهمت پې لګې، د هغه مال ته نقصان رسې، الله داسې فرمایي ما خو د داسې انسان سره اعلان د جنگ وکړو، بس یو تکلیف به هم نه ورکې. خلکو دا سوچ مه چې ګنې تکلیف دی ته وایي کنځلو ته وایي. په صحیح حدیث کې راغلی دی د الله نبی داسې فرمایي مر رجل بغصن شجره، یو سړی په لارې روان دی او د څانګې یو د ونې یو څانګه په لاره کې پرته، قسم یې د ځان څه وخوړه چې زما دې په الله قسم یې دا څانګه خو د مسلمانانو د لارې نه لرې کومه چې د دې دپاره چېرته مسلمان ته والله لأنحینه عن طریق المسلمین، دا د مؤمنانو د لارې نه دا څانګه لرې کومه، والله یوه څانګې د مؤمنانو د لارې نه لرې کړله او رب العالمین د ده په باره کې دا فیصله وکړه چې دا به جنت ته ځي. مؤمن ته تکلیف مه رسوه، په مؤمن باندې الله ډېر خفه کېږي. په دې مؤمن باندې حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم ډېرې خبرې کړي، ډېرې. د مؤمن یو ځای کې سودا کوي، د مؤمن په سودا به د پاسه نه راځي، دا مؤمن له تکلیف ورکوي. مؤمن چې د چا د خور لور تپوس وکړو ته به د هغې د پاسه خدمه نه کوې، دا مؤمن له تکلیف ورکوي، مؤمن له تکلیف به نه ورکوي. د الله نبی رسول فرمایلی دی چې کله په لاره کې کښېنې اول خو په لاره کې مه کښېنه، دې لاره کې کښېناستلو اجازه ته نشته. ولې په لاره کې مه کښېنه؟ لاره کې ځکه مه کښېنه دا مسلمانانو ته تکلیف ورکوي. په لاره به زنانه ستا د لاسه نشي تللی سمه، په دغه لاره کې کېدی شي ستا په پردو محرماتو باندې سترګې ولګي. دا په لاره به ته چې په لاره کې ناست یې ګپ شپ به لګې، په دې کې به د مسلمان غیبت وکړي. دا ټول د مسلمان تکلیف دی، قلار شه د دې کار نه.
هغه ویل یا رسول الله مونږ خو څوک بل ځای نشته سوا د لارې نه د الله نبی فرمایلی که لاره کې کینئ یو څو شرطونه واوره یو به دې سترګې ښکته ساتې دویم به کف العصا مؤمن ته به تکلیف نه ورکې او دریم به دا ده چې امر بالمعروف به کې او څلورم به دا ده چې نهې که دا کارونه شي کولی د دې د لاندې به په لاره کې کینې او که نه نو لاره کې کیناستل تا ته د دې اجازت نشته دا یې ولې داسې ویلې مؤمن ته تکلیف مه ورکوه مؤمن باندې الله خفه کېږي عمر خو عجیبه سړی و رضی الله تعالی عمر رضی الله تعالی عنہ دا آیات چې کله واورېدو دا آیات یو ځل خپل ځای کې ناست دی خپله کمره کې دا آیات یې واورېدو چې آیات کې الله وایي والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات هغه خلق چې مؤمنانو له تکلیف ورکوي او مؤمنو ښځو له تکلیف ورکوي الله فرمایي هغوی څه ګناه نه ده کړې فقد احتملوا بهتانا یو غټه بدنامه دې وکړه یو ښکاره ګناه دې وکړه دا آیات چې واورېدو او سوچ یې کاوه ویل زه خو امیر المؤمنین ما زه خو خلیفة المسلمین ما ډېر خلق په درو باندې وامه چې غلط کار کوي آیات داسې کو چې کور کې ولا کور ځای نه ورکوي وی چرته خو به زه په دې یاد کې نیم راغلی راغی د ابی ابن کعب خوا راغی دا په صحابو کې ابی ابن کعب په صحابو کې په قرآن ډېر ښه پوهېدو لږ ابی ابن کعب ته وی یا ابا المنذر دا د هغه کنیه وه ویل نن مې دا آیات واورېد او ولستو وقعت مني كل موقع زما عرضی باندې اثر وکړو لاس خپو می کار پرېښودو چې دا به څه کېږي که زما د لاسه چېرته مسلمان ته تکلیف رسېدلی زه به څه کوم هلک زه خو به ویل د دې یاد کې نه راځم مؤمن چې وي هغه د ټولو نه اول ځان سره سوچ کړي چې زما د لاسه خو به چېرته ایذا مؤمن ته نه رسېدلی زه خو به اگر که ته خلیفه یې خلافت دې په خپل ځای دی که ته امیر المؤمنین یې امارت دې په خپل ځای دی خو د دې کار نه به قلارېږي هغه ورته رسې ویلې ډېره ښه خبره ورته وکړه امیر المؤمنین خفه کېږه مه انک لست منهم انما انت مؤدب ومعلم ته په دې کې نه ولې ته خو چې دا خلکو له وال ورکې یا چاله ادب ورکې چاله علم ورکې د دې لپاره دا چې ته مسلمان له بې وجه تکلیف ورکې نو د دې آیات د لاندې راځي لږ د الله نبی محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی مؤمنانو چې درې کسان په یو ځای کې وي نو دوه کسان به خپل منځ کې جرګه نه کوي ولی دا درې کسان چې په یو ځای کې او دا دوه کسان جرګه کوي د دې د وجه نه خو دې بل مؤمن ته تکلیف رسي درېمګړی به وایي چې دا به زما د مرګ خو څه مشوره نه کوي یا به ما ته د تکلیف د رارسولو خو څه مشوره به نه کوي دا خبرې ولې کړې دا خبرې دې لپاره کړې دا یې دې لپاره کړې دي چې مؤمن ته تکلیف مه ورکوه دا مؤمن ته تکلیف دی ته خپل ګاړی په داسې ځای کې ودرې چې د هغې د وجې نه د مؤمن ګاړی بل طرف ته نشي تللی داسې ته مه وایه چې مؤمن ته تکلیف یوازې دا دی چې ګنې په ټوپک او په ډز باندې ولګ ته مؤمن خو داسې کار نه کوي مؤمن چاته په یو طریقه باندې هم تکلیف نه ورکوي که ستا دا ګاړی بېځای ولاړ دی ولې بېځای ولاړ دی ته یو لار ولې بند دی ته په یو ځای کې مثلا جلسه جوړه کې او جلوس جوړ کې یا یو تقریب یو پروګرام جوړ کې او ستا د دې لارې د بندولو د وجې نه نورو مؤمنانو ته تکلیف رسېږي دا کم دین دی دا کم پیغمبر کړی ده دا کم صحابي کړی دا کم یو امام کړی ده ته ولې داسې کار کوې دا مؤمنانو ته چې تکلیف درکې د دې سزا به رب العالمین درکې ستا د ایمان کمی دی ځکه تا کې دا مرض پکې دی د الله نبي موږ ته رسي یو خبره کړې ده اے مومنانو مسلمان خو هغه ته وایي المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده ستا د دې ژبې ستا د دې لاس نه چې مسلمان په امر شو نو بیا ځان ته مسلمان ووایه ورنه ګنې ځان ته د دې نه په غیر مسلمان مه وایه د الله نبي یو لوی سړی په دنیا کې تیر شوی دی زمونږ ایمان دی په هغه باندې موږ هغه ته د الله رسول وایو چې کله د دنیا نه تو راغې جماعت ته
خلکو ته وایي اے مؤمنانو یا مسلمانانو زه خو انسان یم ما که څوک والی ما که چاته ردی بدی ویلی زما دا ملا ده راشئ خپل بدل نه واخلئ زه د دې خبرې جواب الله له نشم ورکولی چې ما مؤمن ته ولې تکلیف ورکوي او په یو حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي زما ربه تا سره مې دا وعده ده زما ربه تا ته زه دا خبره کوم زما ربه زه در سره دا وعده کوم الله ته به زما سره د دې وعدې خلاف مه کوئ الله کم مؤمن ته که زما د ژبې نه کنزل وخیږي که زما د ژبې نه ورته خیري وخیږي که زه ورته تکلیف ورسم ربه دا د هغه دپاره د رحمت ذریعه وګرځوئ الله زما خیرو چرته د مؤمن په باره کې ولې مؤمن ته خیري که زما د خولې نه وخیږي کله کله د ځنې چا نه ځنې کار وشي انسان دی بشر یم الله زما خیري هغه دپاره د رحمت او د دعا ذریعه وګرځولی دا د اول سب ډېر لوی مقام دی جمع کې د اول سب ډېر لوی مقام د الله نبی داسې وایي ملایکې صلات وایي صلات په چا باندې څوک چې په اول سب کې ولاړې په دې باندې ملایک صلات وایي صلات کم ټکی دی دا رب العالمین په محمد رسول الله باندې دا ټکی ویلی په یو حدیث کې راغلی 3 کرته ملایکې صلات وایي په کم او په بل حدیث کې رسې راغلی که د اول سب کې ته ولاړ وي په دې اول سب کې که د دې مقام چاته معلوم وي د الله نبی فرمایي چې په اول سب کې څومره لوی مقام دی د الله نبی فرمایي بیا به د خلکو یو بل په تور والی چې وړاندې شه دې سب کې زه ودرېږم یا به خسنه پیار چلې یو بل ته به ویلې نن په دې باندې خسنه کو چې ته به په مخکې سب کې راځې کینې به ودرېږم که زه به ودرېږم خو یو خبره وه په کنز العمال کې راغلی د الله نبی فرمایي سا چې د اول سب موز د دې د وجې نه پرېښودو چې دی وایي زه به اول سب ته خو ځان ورسوم خو هسې نه چې د مسلمان د سټ د پاسه زه خپې چېرته وانړوم او هسې نه چې زه مسلمان ته تکلیف ورنکم د الله نبی داسې فرمایي د دې اول سب په دوه چونده به الله تعالی په دې شاته سب او په درېیم سب کې ثواب درکوي دا ولې مؤمن ته تکلیف دې ورنکو مؤمن ته دې تکلیف نه ورکو د دې د وجې نه نبی صلی الله علیه وسلم عمر ته ویلي عمره حجر اسود ښکلوه حجر اسود چې څوک ښکل کي د دې ډېر لوی مقام دی تا چې ګناهونه کړي هغه به درله معاف کړي چې د قیامت ورځ راشي د دې حجر اسود به ژبه وي د دې به سترګې وي دا به تا له ګویي کوي چې زما ربه زه په دنیا کې دې ښکل کړی و ما نه لاس لګولی رسول الله عمر ته وایي مضبوط پهلوان سړی حجر اسود چې ښکلې ګورې چې چېرته مؤمن له تکلیف ورنه کړي د دې نه به ځان ساتي ولې دې باندې الله دا خبره واوره نبی صلی الله علیه وسلم جمعې ورځ ده یو سړی را روان دی او دا زمونږ په پښتنو او په عام خلکو کې دا عادت وروسته به راشي چې ته وروسته راشي وروسته بیا کښېنه نبی صلی الله علیه وسلم داسې فرمایلی دي سړی را روان دی د خطبې په دوران کې ورته وایي کښېنه مه راځه دې پله ولې فانک قد آذیت الله ته فانک قد آذیت مؤمنانو د څټونو د پاسه خپې اړې په دې خو تا ته وړه ګناه نه ده کړې د مؤمن د سټ د پاسه په چې خپرې واړوله نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې د قیامت ورځ راله اتخذ جسرا علی جهنم تا نه به الله تعالی د جهنم د پاسه پل جوړ کړي ولې ته د مؤمن ته ولې تکلیف رسې د دې د وجې نه خپل ځان ته کتل غواړي مؤمنه یحیی بن معاذ وایي ډېره ښه خبره کوي یحیی بن معاذ وایي ستا د مؤمن په باره کې بس 3 خبرو ته سوچ کا ان لم تنفعه فلا تضره مؤمن ته که پیدا نشي ورکولی ضرر خو مه ورکه مؤمنانو ته که د لاس نه پیدا نه ورمیلاویږي ضرر خو مه ورکه او دویمه خبره چې ان لم تفرحه فلا تغمه که مؤمن خوشحالولی نشي خفه کوه خیمه او دریمه خبره ان لم تمدحه فلا تزمه که مؤمن صفت نشي کولی بد خیمه وای الله پر خبره خپه کی تو څنګه مؤمن ته
دا د چا بنده دی دا د چا مخلوق دی دا خو د الله منون کې بنده دی ته ته څنګه تکلیف یو سړی عمر بن عبدالعزیز تراغه عمر بن عبدالعزیز وایي زما یو نصیحت او تقریر د تنه کومه خو زه ته وایم مسلمانان درې قسمه دي فجعل کبیر المسلمین ابا چې مسلمان وي او غټ وي هغه ته داسې نظر کوه لکه د پلار وجعل صغیر المسلمین کابنین دا وړوکی مسلمان داسې وګرځوه لکه ستا چې بچی او دا وجعل اوسطهم اخا چې که عمر نه کم وي ستا همزولی وي ده ته داسې ګوره لکه ورور فأي المسلمین تريد ان تسوء الیهم اسی د زړه سوچ وکړه پلار له څوک تکلیف ورکوي بچی له څوک تکلیف ورکوي ورور له څوک تکلیف ورکوي اخیر دا ټول مسلمانان خو به یا د پلار په ځای یا به د بچی په ځای یا به د کم چاله ته تکلیف ورکوي د دې د وجې نه دې خبرې ته لږ سوچ وکړه مسلمان وروره ستا د چا ستا ته خو او دا خبره واوره چا ته که تکلیف رسولی نن تی بخنه وغواړه ولا ورشه ورته ووایه ما تا ته داسې تکي ستا مې غیبت کړی په تا مې تهمت لګولی که مال دې وله والی مال وله ورکه که چېرته دې څپېړه باندې والی څپېړه وایه ما بېرته ووایه داسې ورځ را روانه ده والله د دې وړې وړې خبرې تپوس د دې بدله به نه رب العالمین په دې خبره خفه کېږي د دې مؤمن بدله به نه رب العالمین په خپل انداخلي د دې اهمه خبره داسې ده په یو حدیث کې داسې الفاظ دي چې مؤمن رسول الله وایي هغه ته وایي چې نور خلک یې په خپلو وینو په خپلو مالونو باندې اعتماد پې وکړي په تا باندې چې ته د چا د باندې اعتماد نه یې په خپله وینه وایي چې د ده که زما په وینه لاس ورشي ته مؤمن نه که بل د چا د باندې اعتماد نه په خپل مال ته مؤمن نه مؤمن خو دې ته وایي چې من امنه الناس علی دمائهم و اموالهم چې خلک پې دا اعتماد کوي په هر څه کې خپل وینه دی زما وینې ته څه نه وایي دی زما مال ته څه نه وایي الله رب العالمین نه سوال کو چې الله دې موږ له د مؤمن د هر قسم تکلیف نه الله تعالی موږ له حفاظت راکړي کله چا سم بد کړي الله دې ولا زمنګ بد د هغې دپاره د خیر ذریعه وګرځوي که چا ته هم خیري کړي الله دې زمنګ خیري د هغې دپاره دعا ذریعه وګرځوي الله دې د مؤمنانو حفاظت د هر جانب نه وکړي الله دې زمنګ په ایمانونو کې برکت واچوي الله دې زمنګ ایمانونو کې نه کموي واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين